بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة النحل سمر فارغ سورة بني إسرائيل مشركو دا مكي سورة دي او د صورت آغاز چې دی هغه الله سبحانه وتعالی په سبحان الذي سره کړی دي چې هغه الفاظ د تنزیه دي او دا داسې الفاظ چې د الله سبحانه وتعالی پر خاص دي ان مخلوق د پاره د الفاظ نسی استعمالیدلی او پر خاص موقع باندې الله سبحانه وتعالی د الفاظ کې استعمالي. د دې څه د اشاره ده چې مخته کوم واقعه را روانه ده چې هغه د اسراء او د معراج واقعه ده. هغه ډېر مهتم بشان څه ده واقعه ته خرق عادت واقعه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر غټ څه ده معجزه ده. نو سبحان الله لفظ معنا دی چې پاک دی الله سبحانه وتعالی د هر قسم عیب څخه د هر قسم نقص څخه. كم ذات سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى شاغه پشپا شپا کی تګ وکي په خپل بنده سره د مسجد حرام سره وکم زیته الى المسجد الاقصى وکم زیته پشپا شپا کی ورسوي مسجد حرام څخه او مسجد اقصى ته سکی ورسوي. نو دلته د واقعه د اسراء یا واقعه د معراج الله سبحانه وتعالی ذکر کی تفصیل ذکر کی. اسراء په لغت کی د شپې وتک ته څه کیږي هغه ویل کیږي. نو اصل کې دا یو اسراء دی دویم څه دی معراج دی. کله کله معراج د اسراء په معنی باندې څه کیږي استعمالیږي کله کله اسراء د معراج لپاره کله معراج د اسراء لپاره څه کیږي هغه استعمالیږي. لیکن محققین مفسرین د دې څه کې فرق داسې کوي چې اسراء چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه کې الله سبحانه وتعالی د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته بوتي دې ته اسراء ویل کیږي. او دارنګه د مسجد اقصی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی و اسمانو ته او سدرة المنتهى ته او دغه رنګه بیت المعمور ته دغه رنګه جنت او دوزخ ته اسمانو ته چې الله سبحانه وتعالی خزوي د دویمه حیثیت څه ویل کیږي معراج ویل کیږي. عام طور پر اسراء باندې د معراج اطلاق هم کیږي پر معراج باندې د اسراء هم کیږي اطلاق هم کیږي لیکن فرق څه دی هغه دغه دی. نو دا ډیره خرق عادت او مهتم بشان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزات کې یو ډیره غټه څه ده هغه معجزه ده چې دا په نص قطعي یعنی د قرآن په آیات سره څه ده هغه ثابته ده. د اسراء ورته ویل کیږي هغه په د آیات سره څه ده ثابته ده. او دا غرنګه چې د معراج کوم واقعه چې الله سبحانه وتعالی د مسجد اقصی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چیر وخزنه اسمانو ته وخزوي هغه په سوره نجم کې څه دی هغه الله سبحانه وتعالی په نص قطعي سره څه دی ثابت دی. او دا غرنګه تقریبا 10 روایتونه د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین پر دې باندې څه دی هغه دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه کې د مسجد حرام څخه چیر بوتي مسجد اقصی له بوتي او د مسجد اقصی الله سبحانه وتعالی چیر وخزوي اسمانو له وخزوي دا او دا په حالت د بیداری کې او جسمانی طور بجسده الشریف رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی په شپه کې مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته او د مسجد اقصی څخه اسمانو تعالی پاک څه کړی دي خزولې دي د بیداری په حالت کې هم دی او خپل جسم شریف سره هم دی. بعض روایتونه داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صرف درې صحابه اوسدي روایتونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د خوف کې په حالت د خوب کې الله سبحانه وتعالی مسجد اقصی ته او اسمانو ته څه کړی دي خزولې دي. لیکن دې روایتونه دلته چې کوم تفصیلات دي هغه تفصیلات وروسته موږ وایو چې په هغه سره بعبده عبد وایي وستل کېږي چې هغه د جسم او د روح څه مجموعي چې خپل بنده الله سبحانه وتعالی د دې ذکر کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی په جسمانی حالت کې او د ویشي په حالت کې الله سبحانه وتعالی مسجد اقصی الله سبحانه وتعالی چیر بیولې دي اسمانو له څه کړی دي خزولې دي. نو سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده
چې هغه په شپه سره څه کړی تک کړی دی په خپل بنده سره لیلا الله سبحانه وتعالی څه کړی دی نکره ذکر کړی دی په نکرې کې یو شي ته اشاره کړې ده چې الله سبحانه وتعالی کامل قدرت څه دی هغه ذات دی هغه دا رنګ هم نه چې دا واقعه د اسراء یا واقعه د معراج پیښېدل نو الله سبحانه وتعالی پوره شپه پر دې باندې ولګېدل دا رنګ د شپې په یوه حصه کې الله سبحانه وتعالی د مسجد حرام څخه مسجد اقصا ته د مسجد حرام څخه د مسجد اقصا په منځ کې تقریبا د 40 شپو د وشو د پیدل څه دی سفر د هفتو څه دی فاصله ده سفر دی الله سبحانه وتعالی د شپې په یوه حصه کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سفر سکی پرای کې او د مسجد اقصا څخه الله سبحانه وتعالی چیرې وخځوي اسمانونه وخځوي دا ګر سفر په پرش پکې نه دی سوی د ایران نکره الله سبحانه وتعالی څخه کړی دی ذکر کړی دی هغه څه اشاره ودیته د شپې په یوه حصه کې الله سبحانه وتعالی دا عظیم شان سفر په خپل بنده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی څخه کړی دی هغه ور کړی دی او بل خبره ده چې په هغه زمانه کې دا شی د خلکو په سمج کې راتلل دا څو مشکل و زمانه چې هغه د هایپرسونیک د سوپرسونیک او د لوپ ټکنالوژي دور دی نو ټکنالوژي د ثابت چې انساني تخلیق شوه شان هغه د طاقت لري چې د ورځو سفرونه هغه په منټو کې دې څه کې د ګنټو سفرونه هغه په سنګندو کې هغه څه کې هغه تیکی نو خالق کائنات چې هغه د انسان هم خالق دی هغه د ګرد مخلوقات څه دی خالق دی هغه به څونه قدرت لري الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت نمونې موږ ته څه کوي هغه راښکاره کوي نو سبحان الذي حرف تنزیل پاک دی هغه ذات اسرا بعبده لیلا شپه کې په خپل بنده سره الله سبحانه وتعالی بوتي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام څخه بوتي چیرې بوتي مسجد اقصا لرسکی هغه بوتي نو دلته مفسرین دا بیان کړی دي چې هر ځای مقام د تخصیص یا مقام د شرافت الله سبحانه وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي انت الله سبحانه وتعالی کوم توري راوړي بعبده توري سکی راوړي یعنی د بعبده سمراد عبد کامل دی عبد کامل څوک دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دی لك وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله کتی په شک یاست پر خپل بنده چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد کامل دی پر هغه باندې موږ چې نازل کړی دی قرآن نازل کړی دی فأتوا بسورة من مثله د هغه په مقابله کې یو کوچنی صورت څه کوي راوړي التم الله سبحانه وتعالی په مقام تخصیص په مقام د شرافت او کرامت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د عبد تورې څه کړی دی هغه استعمال کړی دي بل ځای هم عباد الرحمن د الله چې کوم خاص بندګان دغه د پر الله سبحانه وتعالی د عبد تورې څه کړی دي استعمال کړی دي مخلوق د پاره د انسانانو د پاره د شرافت د کرامت یو غټه ذریعہ چې دغه عبودیت کامله دی بلکې مناظر احسن ګیلانی رحمه الله یو کوچنی کتاب لیکلی دی هغه کتاب نبی الخاتم ډېر مختصره د سیرت مختصره کوچنی کتاب دی په هغه کې واقع د معراج د څه کوي بیانې نو دی بیانې چې دا د عبدیت د عبودیت د رسالت څخه زیات تعلق د واقع د معراج سره شته د عبدیت او د عبودیت سره شته هغه سره کوم دی الله پاک دنیا ته ښکاره کړه د واقع د معراج پیښ شوې ده دا د هجرت څخه بعض مفسرین وایي چې کال مخکې بعض مفسرین وایي دا 14 مخکې او شپه کوم شپه ده 27 رجب د میاشتې د رجب المرجب د میاشتې وشتمه څه ده هغه شپه ده د هجرت څخه مخکې د هجرت څخه کال مخکې بعض مفسرین وایي په دې کې روایتو کې اختلاف شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام څخه مسجد اقصی چې تللی د روانګي د کوم ځای سوی د بعض خلک وایي د ام هانی رضی الله عنها څه کور و بعض مفسرین وایي چې په حرم شریف کې خاص د حاتم شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر سوی هغه سوی دي درنګه په روایت کې تطبیق هم درازي چې د بیت الله شریف موږ ورته وایو چې مسجد حرام موږ ورته وایو دا د دې هغه محل وقوع کم دی مسجد حرام څخه مراد د بیت الله سره نږدې کوم مسجد حرام کیږي د مسجد حرام اطلاق کله په ګرد حرم شریف باندې څه کیږي هغه کیږي نو د مسجد حرام اطلاق پر ګرد حرم شریف باندې وکړي د ام هانی رضی الله عنها چې کوم کور هغه په شي داخلو په حرم شریف کې داخلو
هغه تطبیق درنګ راشي چې د ام هانی رضی الله عنها د کور څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هم په مسجد په حرم شریف کې داخلو حتیم شریف لاله حتیم شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر سوس آغاز اوس نو مناظر احسان گیلانی رحمه الله غیر ارشاد فرمایي چې د تعلق د مقام عبدیت د رسالت څخه زیات د مقام عبدیت او عبودیت سره هغه سره کم دی چې هغه بنده د الله سبحانه وتعالی چې هغه په خپل وخت په خپل زمانه کې بالکل د معاشري مختصو هغه بېبس و د معاشري د ظلم د مشرکین مکه د ظلم د اسیت دی څو ښکار لیکن الله سبحانه وتعالی په دا بېبسي کې د خپل عبد کامل ته هغه مقام ورکوي هغه معراج یې ورکوي او هغه بلندیانو ته یې وخېځوي هغه معجزې ظهور یې د پر لاس باندې وکړي چې الله سبحانه وتعالی د ګردو انبیا علیهم السلام د امامت اسمانو ته د ختنګ او ملای اعلی او سدرة المنتهى ته الله سبحانه وتعالی څه کوي هغه ورسوي الله خپل کامل قدرت څه کوي هغه ښکاره کوي نو مفسرین دا بیان کړي چې دا د عبد ور الله سبحانه وتعالی پر دا مقام باندې څه کړي بیان کړي دي هغه دیو چې بیان کړي دي چې دا غرنګ امت الله سبحانه وتعالی تعلیم ورکړي هغه تعلیم څه تعلیم ورکړي چې سمخ یو قوم پاتې شوی دی چې هغه د عیسی علیه السلام څو قوم چې په هغه کې یو برګزیده هستی و د الله یو عبد د الله یو نبی و هغه الله سبحانه وتعالی څه وخېځوي په اسمانو ته څه کوي وخېځوي دا قوم راولاړ سو د خپل د الله بنده د الله رسول هغه په الوهیت او په ربوبیت کې د الله سبحانه وتعالی سره څه کوي هغه برابر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاس باندې الله سبحانه وتعالی د دونه غټه معجزه او خلق عادت امر څه کوي ښکاره کوي چې دا امت مسیح علیه السلام پر طرز باندې د خپل نبی مقام الوهیت او مقام ربوبیت هغه څه کوي نه ورسوي نو سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده لیلا شپه کې تګ وکړي من المسجد الحرامي د مسجد حرام څخه کوم دی ته وکړي الى المسجد الاقصى وکم دی ته وکړي مسجد اقصی ته وکړي مسجد حرام په موږ وایي چې بیت الله شریف په نږدې پر مځکه باندې الله سبحانه وتعالی د عبادت اول کور دی مسجد اقصی څخه مراد دا د عیسی علیه السلام د تاریخ مفسرین بیان کړي دي چې د هیکل سلیمانی چې هغه د بنی اسرائیل د عبودیت څو د عبادت څو مرکز و تقریبا 1004 کال مخکې سلیمان علیه السلام دا مرکز څه کړی د عبادت مرکز څه کړی هغه جوړ کړی اقصی هغه مسجد کې چې هغه پر فاصله باندې دا د مسجد حرام څخه پر چ باندې دی پر فاصله باندې نه سلوي روز کم از کم پر چ باندې دی پر فاصله باندې دی او بیا داغه مسجد اقصی ته مسجد عمر ورته ویل کیږي او د دې مسجد اقصی تعمیر چې مقرر کړی دی هغه عبدالملک ابن مروان په 64 هجری کې څه کړی هغه پر کړی دی څه مکمل کړی او مسجد اقصی چې دی هغه څه الهي ادیان دي الهي مذاهب دي کاغه اسلام دي کاغه عیسایت دي کاغه يهودیت دي د درو سرو د پر د چلري هغه مقدس دي صحیح چې مطلب مسلمان د لاس راغلي هغه د عیسایان سره مسلمانان لاس سوي دي راغلي دي صحیح هغه د مطلب شام کې چې د بیزنټاین چې ورته ویل کېږي د هغو څخه مسلمانان لاس سوي دي هغه راغلي دي نو دا د څلور مسجدو متعلق راځي چې دا مسجد حرام مسجد مدینه منوره چې هغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ورته کېږي مسجد اقصی او څلورم مسجد طور د دې متعلق راځي چې دجال راسي دجال به ګرځي دنیا ته څه وکړي رسایي وکړي اپروچ به وکړي لیکن د رسایي به دا څلور مسجدو ته څه هغه به نه یاسین نو په دې سره دا ښکاره کړه چې دا د توحید دا یو مرکز چې هغه بیت الله شریف دی او توحید دا بل مرکز چې هغه مسجد اقصی دی د دې دواړو متولی هغه څوک دی مسلمان دی هغه نه عیسائی دی نه څوک دی نه يهودي دي د دې اصل متولي څوک هغه موحدين اهلي اسلام دي نو سبحان الذي پاک دي هغه ذات اسرا بعبده ليلا پشپش پکې بخول مندسر سو کې تګ وکي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
د مسجد حرام څخه کوم ځای طرف ته د مسجد اقصا طرف ته. او دې مفسرین به تفصیلات بیان کړي دي چې دا آغاز د حتیم شریف څخه او 27 رجب المرجب شپه او د هجرت څخه څو وخت مخکې کال مخکې یا 14 میاشتې مخکې او جسمانی طور او په حالت بیداری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر براق باندې پشپش پکې چیرې بوتي مسجد اقصا له بوتي الته رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام ابن کثیر رحمه الله د ګرد روایتو څخه چې هغه 10 ته نږدې څه دي روایتونه دي هغه څخه د تفصیل جمع کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل براق ته وتړي مسجد اقصا له لاړی الته تحیت المسجد وکي د مسجد اقصا کومه قبله و دغه مطابق څه وکي تحیت المسجد وکي دا غزه زي څخه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سفر هغه څه کیږي شروع کیږي. معراج سفر دا رنګ لکه د معجزه لیفت د چرالو دا بیا د معراج د واقعي رنګ سره یو ثبوت یو دغه پیش کی چې الله سبحانه وتعالى زینې ورته نازل کړي زینې داسې چې پاکي لوړ زینې وي کښته زینې وي هغه زینې الله سبحانه وتعالى اسمانونو رسکل هغه وخیزولې اول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال چا وکي فرشتو وکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وو اسمانو څخه تیر سو په د هر اسمان کې د نبی کوم مقام او دا غوسره څه وکي ملاقاتونو کو مثلا شپږم اسمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام سره وکي ملاقات وکي پر وم اسمان باندې د ابراهیم خلیل الله سره علیه السلام دغه سره څه وکي ملاقات وکي هغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المعمور سدرة المنتهى شپږه باندې وای د پروانې د سونې پروانې هغه بس کېدل نور د وجبه پر لکېدل دا غره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه میدان مشاهده وکړم چې په هغه میدان کې قلم د تقدیر دغه आवाज هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدی چې په هغه باندې تقدیر څه کېدی لیکل کېدی او دغه رنګ بیت المعمور چې په هغه پسمانو کې د عبادت څه دی داسې مرکز دی چې 90000 فرشتې په یو شپه کې هلته څه کوي عبادت کوي او بیا تر قیامت پورې بل واره د عبادت مقام دې ته څه کېږي نه میسر کېږي. هلته بیا ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دی چې هغه د بیت المعمور سره د اوږه لګول یې هلته څه کوي عبادت کوي. دا رنګه آخري مقام لکه مخکې راځي لنریه من آیاتنا الله پاک د اسراء د سفر د معراج د سفر مقصد څه دی هغه الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی چې لنریه من آیاتنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ خپل آیاتونه نشانیانې د هغه څه ورکړو مشاهده ورکړو د هغه مشاهدات رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي جبرئیل امین له په خپل اصل صورت کې ویل دی چې هغه 600 څه درلودو او زورنې درلودو او لنریه من آیاتنا کې اخر کې ملای اعلی کې الله سبحانه وتعالی سره ملاقات هلته د 50 لمنځو فرض کېدل بیا په هغه کې څه کېدل تخفیف کېدل برته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک چی راوستي په هغه شپه کې مسجد اقصا راوستي او مفسرین دا بیان کړي دي چې دا مسجد اقصا الله سبحانه وتعالی برته د انبیاء علیهم السلام او روحونه سکو حاضر کو هغه ته څور کوي وجود یې ورکي صحیح دی د وجود بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت ورکي چې امکان داسته چې هغه د سار هغه اولنۍ لمونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی هغه فرسوي چې دغه لمونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګردو نبیان ته ورکي. بل خبر دا ده چې د معجزې تعلق د عام انسانان سره نه وي د معجزې تعلق چا سره د انبیاء علیهم السلام سره او معجزه د عام انسانان په څه کې نصرت للی په سمج کې هم نسی راتللی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ورکړي د لمانځه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه براق باندې برته چیر رالی مسجد حرام نه رالی پشپش پکې مسجد حرام نه رالی او مطلب اومي هاني سره چې د واقع تفصیل بیان کوي هغه ویل چې دا اوس څه کوو مې بیانوم که دا واقع دا بیان کړل خلک څه کوي هغه نه تسلیموي په دې سره دا ثابتېږي په عبس په ټیک سره دا ثابتېږي چې دا په جسم په حالت ته بیداری کې سوی وه او د اومي هاني رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دا خبره ته مه ښکاره کړو که ته ښکاره کړې خلک به ستا مخالفت نور څه کړي هغه به زیات کړي که په حالت د خوب کې وای بیا هغه سره دا شیونه چې خلک به څه وکړي تکذیب وکړي د حالت د خوب باندې د چا څه نشته اعتراض نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تللی دی د عب توریم دا ښکاره کوي چې
په جسم په حالت بیداري کې تللی دي او د همیاني رضی الله عنها هغه اصرار چې دا واقع ته مه بیانوه، که دا واقع تا بیان کړل بیا خلک څه کوي؟ هغه تکذیب کوي ستا. او بلکې په روایت کې راځي چې عیسایان لا هم خاص کر د کیسر روم په دربار کې لا هم د واقع د اسراء او د معراج حقانیت الله سبحانه وتعالی څه کوي؟ ثابته کوي. هغې دارنګه ثابته کوي چې دوی واقع په دې باندې خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خط مبارک استولی دی قیصر روم ده. قیصر روم خپل خلک راوغوښتل چې ته د عرب پیدا کړې، عرب تاجران څوک ستا که نسته، چې هغه دا سړي متعلق ما تفصیلات راکړي چې دا نبي برحق دی که نه دی. وایي حضرت سفیان رضی الله عنه تجارتي قافلې سره په شام کې موجود و، هغه ولې د په دربار کې حاضر سو. هغه ډېر احتیاط کول چې زه دې خبره نه کوم چې خبره څه ثابته سي، غلط ثابته سي، او نوز بهم ذلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت هم زه وکړم. زه سره یو دلیل ورسره و چې دا سړی دا خبره کوي چې دی په شپه شپه کې د مسجد حرام څخه مسجد اقصی ته تللی دی، مسجد اقصی ته چېرته تللی دی؟ اسمانونو ته تللی دی. انساني عقل چې دی دا نه تسلیموي، دا خبره خو دې څه کوي؟ درسته نه کوي. او په دغه دربار کې په هغه وخت کې بیت المقدس د چا سره و؟ د روم سره ورسره، د عیسایانو سره ورسره و. د ده زیرې دغه و، وایي ایلیا په نامه باندې ترګور د غټ راهب هغه په دا دربار کې هغه موجود و. هغه چې دا خبره واورېدله هغه دا خبره ول دا بالکل د دې واقعې زه ورکوم، ثبوت ورکوم، د دې واقعې زه ورکوم، ګواهي ورکوم. زما عادت دا و چې د شپې عبادت زه رخصتېدم، ما به د بیت المقدس ګرد دروازې څه کولې هغه بندولې. په یوه شپه کې دا یوه دروازه نه بندېدله، چې نه بندېدله ما ګرد خدمتګاران راوغوښتل، هغه هم نسه بندولی. ترکاڼ مې راوغوښتل، هغه دا امکان دا شته چې دا دغه څه کښېنستلی چوکاټ کښېنستلی دا به سهار ګورو. ورسهار چې بیا زه رالم لکنی هغه بوراک سړل سوي، هغه دپاره یو دغه جګ سوي میخ جګ سوي او دروازه برته بندېږي، د شپې مخصه نه بندېدله، دروازه برته څه کېږي بندېږي. ما ته اندازه شوه چې الله سبحانه وتعالی په شپه شپه کې یو نبي راستولی دی، هغه په بیت المقدس کې څه کړی عبادت یې کړی. هغه مطلب هغه ایلیا په نامه چې کوم راهب و د بیت المقدس ګول غټ مذهبي پیشوا و، هغه هم د واقع د معراج د واقع د اسراء څه کړي دي، هغه تصدیق یې کړی دي. نو دلته صرف الله سبحانه وتعالی د معراج څه ذکر کړی دی، د اسراء واقعیت بیان کړی دي. مخکې چې کوم آیات یو لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى په سورة النجم کې هلته الله سبحانه وتعالی د معراج تفسیر هم څه کړی دی، هغه هم څه کړی دي بیان کړی دي. او په دېرشو ته نږدې روایتو سره دا څه دی هغه ثابت دي. پر دې باندې ایمان راوړل هغه څه دی مسلمان د ایمان څه دی، هغه جز دی څه دی حصه یې ده، جزئیات کیفیت یې څه دی هغه الله سبحانه وتعالی بهتره څه دی هغه په خبر دي. موږ دومره په خبر یو چې الله سبحانه وتعالی په قرآن حدیث کې موږ څه کړي هغه یې بیان کړي. نو مسجد اقصی چیرې دی؟ الذي بارکنا حوله، هلته واقع دی چې دغه شاوخوا لپاره موږ برکتونه څه کړي دي هغه خورولي دي. هغه روحاني برکتونه هم دي، هغه مادي برکتونه هم دي. روحاني برکتونه دا دي چې اکثر نبیان دلته زیږېدلي دي، اکثر نبیان دلته ژوند تېر کړی دي، د اکثر نبیانو بعثت دلته شوی دي، اکثر نبیان ابراهیم علیه السلام نام دلته څه دی هغه پټ دی. نوریه من آیاتنا، دې څه ښکار کېږي چې دا سفر روحاني سفر نه و، دا بالکل بجسده او بالمشاهده رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد اقصی او د اسمانو څخه کړي سفر کړی دی. د سفر مقصد الله پاک ویلي نوریه چې موږ ښکاره کړو د خپل بنده ته من آیاتنا خپلې نشانیانې، انه هو السمیع البصیر، بېشکه الله سبحانه وتعالی چې دی هغه اورېدونکی او لیدونکی دی. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل، اوس الله پاک وایي موږ کړی موسی علیه السلام ته کتاب تورات، وجعلناه هدى، او دا موږ چې ګرځولی هدایت ذریعه ګرځولی لبني اسرائیل، د بني اسرائیل لپاره. او په هغه کې د تاکید موجود الله تتخذوا من دوني وکیلا، زما ما سوا بل کارساز بل مددگار په الوهیت او په ربوبیت کې بل څه مه ګرځوئ شریک هغه مه ګرځوئ. اوس الله سبحانه وتعالی بطور نعمت دې ته بیانوي ذریة من حملنا مع نوح، دې ته بیانوي چې د نوح علیه السلام د اولاد څخه یاست.
طوفان نوح کې الله سبحانه وتعالی ګرځي انسانیت سکی هغه غرق کی تی د نوح علیه السلام په هغه ذریت کې چې هغه الله سبحانه وتعالی د طوفان نوح څخه کړي وست محفوظ کړي وست نوح علیه السلام 3 زامن حام سام یافس د سام په اولاد کې الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام څخه پیدا کی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې الله سبحانه وتعالی بنی اسرائیل څخه هغه پیدا کو نو ذریه من حملنا مع نوح تی ذریه اولادونه یاست د هغه چا من حملنا مع نوح چې موږ سپاره کړي وو د نوح سم په کښتۍ کې انه کان عبدا شکورا ته ولې نافرماني کوي نوح علیه السلام هغه د الله سبحانه وتعالی داسې بنده و چې هغه د حق پیروکار و هغه د الله سبحانه وتعالی شکر گزار و وقضینا الی بني اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين په دا کې الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیل پوره څه ذکر کوي تاریخ ذکر کوي هغه په روان درس کې ان شاء الله هغه وایي الله تعالی دې ماته تاسو ټول پر دا ویلو اورېدل د عمل توفیق نصیب کړي